قال عليه السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما رأيت منظرا افزع قط من القبر وی ما ډیر منظرونه ډیر سیزونه لیدلی دي خو د قبر نه زیات هیبتناک منظر ما بل نه دی لیدلی. 13 جمعه میں د مرگ متعلق بیان کړو او دی جمعه د قبر متعلق بیان دی. سړی چې مړ شي وارثان بیا زر خخی د کور نه زر وباسي او د شریعت په اصطلاح کې چې کمزه کې انسان خخیږي هغه ته قبر وایي. دغه زندګی ته چې د مرګ نه پس شروع شي تر د قبر د پاسېدو پورې دی ته عالم برزخ وایي او چې دا مونږ پکې اوسېږو دی ته عالم دنیا وایي او چې کله سړی د قبر نه پاسي عالم الاخرت ورته وایي. د برزخ دا ژوند د دنیا او د آخرت په منځ کې چې د برزخ دا ژوند دی نو اکثر مسلمانانو ته رب العالمین قبر نصیب کی ځکه ورته د قبر زندگی وایي. بعضو ته قبر نصیب هم نشي، څوک په دریاب کې غرق شي، څوک په هوا کې ختم شي، څوک حیوانات او درندگانو خوري او اکثریت د انسانانو په دا کند کې خښ شي او دغه کند ته قبر ویل کېږي. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائی چې په لاره روانو ما یو ځای ته ورسېدم نو یو قبر اوښلېد او یو سړی ترې راووته. عبداللہ ابن عمر د نبی علیہ السلام مبارک صحابی دی او د حضرت عمر زوی دی. قبر اوښلېد یو سړی ترې راووت، غاړه کې زنځیر پروت دی او اور پې بلیږي. وی ما سره یو راکوټه غوندې مشکیزه ده هغې کې اوبه دي. وی دې سړي ما ته چغې کړه چې د تندې مړ شم لږې اوبه راکړه. ویرېدم وی چې ده اوبه غوښتې وې دې کې دا ځمکه وشلېده دا دویم قبر او یو بل سړی ترې راووته. وی ما ته وی چې ګورې دې سړي له اوبه ورنکې او وی داسې ویرېدم هیبت را باندې راغی چې پروردګاره دا غریب خو په لوی عذاب کې مبتلا دی، اور پې بلیږي او واقعي خدای دې مسلمان د تندې د عذاب نه وساتي. تند ځان له ګورې عذاب دی. حدیث پاک کې راځي چې په جهنم کې کافر پراته وي نو په دې به لوږه راشي، تنده به پرې راشي او هغه لوږه تنده به د جهنم د هغې عذاب سره برابروي. وی ما تا هغه دویم سړی وی چې پام کوه دله اوبه ورنکې دا کافر دی او بیا هغه دویم قبر والا هغه زنځیر ونیوه او ریخ که ځان پسې په خپل هم په قبر ورننوت او دا بل هم په قبر کې دننه کو. هیبت مې ولید، حیران شو. وی څه مخکې لاړم یو بوډی و د هغې د کور خوا کې دا مقبره ده یو بل قبر اوښلېده، نه یو بل قبر و دا غینه مې آواز واورېده. هغه قبر والا دنه چغه وی البول مالبول او الشن مشن. وی دا اوازونه زه اورم د دې قبر نه. دا هغه بوډی نه مې تپوس وکړ چې دا څنګه د ځمکې نه د قبر نه اواز راځي، دا څه شی دی؟ وی بوډی ما ته وی چې دا زما خاوند دی، دغه قبر کې خښ دی. وی ما ورته وی چې دا چغې دي څنګه وباسي؟ وی ما ته هغه بوډی وی چې دا زما خاوند دی، مسلمان مړ دی او عذاب د قبر شروع دی. نو کله د د قبر هغه عذاب هغه غرض او غروز مونږ هم اورو. وی مې چې دی چې دا چغې وی البول و مالبول د دې څه مطلب؟ وی ده به د متیازو نه ځان نه ساته. بول په عربۍ کې متیازو ته وایي. چغې وی البول مالبول. بول څه دی؟ بول څه شی دی
چې زه د بولو د لاسه په عذاب کې پروت یم. ما مخکې جمعه درته ویلو که ستاسو یادي، ما وی د عذاب قبر یو سبب دا دی چې سړی د بولو نه ځان نه ساتي. یاده را خبره، پوره تقریر مې کړی و. ده به د بولو نه ځان نه ساته او اکثر به اودسماتې به یې وکړه او څه امتیازې به یې په وجود پرېوتې او څه متیازې به یې په جامه پرېوتې او اقا بولو کې به پرتوغا خو تړاو ګرځېده به. وی ما به ورته ډېر زیات نصیحت کو. ما به وی کمبخته د بولو نه ځان ساته، دا څه کې اودس وچوه، جامې پاکې ساته، وجود د بولو نه پاک ساته. خو ده زما خبره نه منله. او ورونو یادو ساته، دا بوډۍ وی ما ورته چې سړیا د بولو نه ګورې ګډه چیلې هم ځان ساتي. ګډه چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. چیلې چې کله متیازې کوي نو خپې ارتي کې او ځمکې ته ښکته شي. او ما ورته وی چې سړیا سپیم د بولو نه ځان ساتي، داسې متیازې نه کوي، خپه اوچته کې دیوال ته، نو دیوال باندې متیازې کې خو ځان ته ساتي. د دنیا حیوانات چې څومره دي تر خره پورې دی چې متیازې کوي نو خپې به کولو کی. نو هغه څیز چې حیوانات او درندگان او سپي ته ځان ساتي، سپیره ته ځان ولې نه ساتي؟ او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې د قبر د عذاب یو ذریعہ دا د بولو نه ځان نه ساتل دي چې سړی د متیازو نه ځان نه ساتي. نو دې ځکه وایي چې البول ملبول، بول څه شی دی؟ دا خو ډېر معمولي څیز و، ما ته ځان نه ساته. او اوس د دغې بولو د لاسه زه په عذاب کې پروت یم. او دویم چې ما وی چې دی چې وی اشنو مشنو، شن په عربی کې مشک ته وایي. دا مشک د سرمنې یو شی وي، د سرمنې نه یې جوړ کړي، په هغې کې اوبه اچولي. پخوا کوم خیال و دې مشکیانو به په هغه مشکونو باندې په دې بازارونو کې اوبه اچولي، اوس ختم شو. نو دې مشکونو کې به د عربو د اوخانو د سرمنو نه به مشکونه جوړول او اوبه به پکې ساتلې. نو دی وی اشن و مشکر مشن، دا څه شی دی؟ وی مې چې دا ولې وی؟ وی دا یو سړی و تږی و، زما د خاوند له راغې او د ده نه اوبه وغوښتې. خاوند مې وله اوبه ورنکړې او ده وی چې د تندې مرم ګورې اوبه راکړه. وی داسې یو مشک ویزان دو. وی زما خاوند ورته وخندل چې ورشه هغه مشکې اوبه دي هغې نه وڅښه. تش و تش پکې اوبه نه وې. دې سړي پورې ټوکې وکړې. وی غریب د تندې نه په ډغرو ډغرو په تندکونو هغه مشک له ځان ور ورسو. او چې د مشک خولې کوله وکړه نو ساس کې اوبه هم پکې نه وې. بېهوشه را پرېوته، هغه سړی مړ شو. وی دا دې چې چغې وایي اشن و مشن، مشک څه شی دی؟ ګوره معمولي څیز دی، معمولي غوندې اوبه پکې دي. ما د انسان نه منې کړې او هغه انسان د تندې د لاسه مړ شو، اوس په عذاب کې مبتلا یم. علما د دې نه معلوموي. عبدالله ابن عمر فرمایي چې دا خبرې مې واورېدې، وی رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې الوې دا الله رسوله دقسې خدای پاک دا ګوره صحابو ته به الله ښودنې کولې، داسې ځونه مې ولیدل. وی نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې واقعي څوک د بولو نه ځان نه ساتي نو ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او چې څوک مسلمان ته ضرر رسوي د دې سبدام سبب د عذاب قبر دی، ده ته به الله په قبر کې عذاب ورکوي. او ما ته وی چې ای عبدالله ابن عمر ما رأیت منظرا قط، یو منظر مې نه دی لیدلی، حالانکه حضور پاک جنتونه دوزخونه هر څه لیدلی دي، یو منظر مې هیبتناک دا قبر نه علاوه بل نه دی لیدلی. قبر عذاب ما ته الله ښودلی دی، د قبر نه خطرناک او هیبتناک څیز بل نشته دی. حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې د حضور پاک دریم خلیفه دی او د رسول الله مبارک دوه لونه په واده دي، دوه یو په واده واغه وفات شوه، دویمه ورته په نکاح کړه. چې دویمه کله وفات شوه حضور پاک او فرمایل وی که زما دریمه لور وی هغه به مې عثمان ته په نکاح کړې وه. او ډېر زیات محبت وسره نبی علیہ السلام لره. حضور پاک چې کله بدر ته ته نو دیم روانېده. نبی علیہ السلام ورته وی عثمانه وی ته مزه ځکه ستا بیبي د زما لور ناجوړه ده، د هغې خدمت وکړه. او الله به دله په دا مدینه کې زما د دې لور خدمت چې دی وکړه د خپلې بیبي، د دې په عوض کې به تاله خدای پاک د بدر د غازیانو اجر درکړي. او چې کوم غنیمت الله مونږ له راکړي هغې کې حساب هم دله درکړم.
دا د هغه یو لوی منقبت و د حضرت عثمان رضی الله عنه. بیعت الرضوان په خو حدیبیه کې چې کوم بیعت کېده، نبی علیہ السلام د کافرو عمرې لته مکې مکرمې ته کافر راله هغې نه پرېښه، وی نه به ځې. د صلح خبرې اترې شروع وې، رسول الله مبارک حضرت عثمان ولیږه، وی ته لاړ شه د مکې کافرو ته ووایه چې مونږ جنګ له نه یو راغلي، مونږ د خدای کور دی هغې له راغلي یو او یو عمره به وکړو واپس به ځو. حضرت عثمان رضی الله عنه چې مکې شریفې ته لاړه نو کافرو بند که نظر بند یې کړ، حالانکه استازي ته به نقصان نه رسی. دا هغه وخت نه هم قاعده و، اوس هم دا قاعده ده. نبی علیہ السلام ته غلطه اطلاع راله، چا ورته ووی وی عثمان یې شهید کړ. حضور پاک ډېر زیات خفه شو، وی عجیبه ده استازی خو څوک وجني نه، عثمان خو زما استازی و، دی له مې صلح راولېږه، دې ظالمانو خو ظلم وکړو چې هغه یې شهید کړ. وی راځئ د عثمان بدل بالو. چا وی عثمان جمدی دی، چا وی وجلی دی، وی د عثمان رضی الله عنه بدل باخلو. نو حضور پاک د کیکر یو اونه و د غټ کیکر د هغې لاندې کېناسته او صحابه به راتلل، یو به د نبي علیه السلام سره بیعت د جهاد کو، یو به م راغې لاس به یې ورکه، بل به م راغې لاس به یې ورکه. 1400 صحابه کرام ټولو پیغمبر علیه السلام سره بیعت وکړه. ولې دا بیعت یې د ځکه اخېسته چې د کافرو په کور باندې ورتللو، نو ګرانه خبره وه. کافرانو ځان تیار کړی او د غیر چاپېره قبایل یې راغوښتي د پیغمبر علیه السلام د مقابلې دپاره، او فیصله یې کړې وه چې مسلمانان عمرې ته نه پرېږدي. نو حضور پاک د ټولو نه بیعت واغېسته. اخره کې نبی علیه السلام مبارک د الله سوچت که، وی ګوره ټولو بیعت وکړو، د عثمان بیعت پاتې دی. وی هغه په مکه کې دی پته نه لګي چې هغې شهید کړی دی او که جمدی دی. نو که عثمان جمدی وي زما دا لاس د هغه دی او دا زما خپل لاس دی، دا دواړه لاس یې یو ځای کړل. وی د عثمان د طرف نه مې د جهاد بیعت وکړ. دې نه اندازه ولګوئ. صحابه وی مونږ په خپلو لاسونو د حضور پاک سره بیعت وکړو او وی عثمان د حضور پاک په لاس د حضور پاک سره بیعت وکړو. وی قسم په الله چې زمونږ د لاسونو نه د عثمان لاس بهتر و، ځکه حضور پاک د خپل لاس ته اشاره وکړه دا د عثمان لاس دی. او دونه په اعتماد و چې نشته خو د هغه طرف نه بیعت کوم، او چې بیعت د هغه طرف نه مو که څنګه چې تاسو نه تختې بیعت مو کو، جنګ کې دی به هم نه تختې. احد غر باندې حضور پاک مبارک یو ځل ولاړو، د احد دا غر اجلقې زلزله پې راله. یو ورسره حضرت ابوبکر دی، یو ورسره حضرت عمر دی، یو ورسره حضرت عثمان دی. نبی علیہ السلام هغې غر له دا پونده مبارکه راوبروله، اسکن احد، ای احد په قلار شه. دا څه کې تا ته پته نه چې په تا څوک ولاړ دي. انما علیک نبی، یو خو در باندې پیغمبر ولاړ دی، و صدیق بل در باندې صدیق ولاړ دی، ابوبکر صدیق، او شهیدان دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دي، یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان. دا څومره لوی منقبت دی. یو بل ځای کې راځي، حدیث پاک کې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک یو صحابي وی روان شو، زمونږ په منځ کې ناست و، وی پاسېد لا، وی لږ ساعت یې تېر کړ نو زما یره پیدا شوه، هسې نه دشمنان خو ډېر دي، څوک تکلیف ورته ونه رسوي. زه ورپسې روان شم. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې لیکلی شوي دي چې صحابه به د پیغمبر علیه السلام لار معلوموله چې په دې لاره تللی دی، او دا به یې د څه نه معلوموله؟ دا د هغې د خولې د خوشبویۍ نه به یې معلوموله، د خولې نه به یې خوشبویي تلله. نو چې په کومه لار به رسول الله مبارک تللی و، نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرېښې وه، په هغه لار د هغې د خولې نه. نو نږدې صحابه به پوهېدل چې دا خو د حضور پاک د خولې خوشبویي ده، په دې لاره تللی دی، نو ځان به یې ورپسې رسو. دا صحابي وی ورلم، د حضور پاک یو باغ ته ننوتی و، د قبا سره خوا کې یو باغ دی، هلته ننوتی و. وی زه ورلم، وی زه د باغ دروازه کې ودرېدم، وی ما وی چې زه به نن د حضور پاک څوکیدار یم، دروانچي به یم. دننه ناست یم، دروازه وډبېده، ورلم څوک یې؟ وی ما ته وی چې ابوبکر یم. ګوره هغه هم د هغه خولې په خوشبویۍ راغی. وی ما ورته وی چې په قلار ودرېږه، اجازت دله غواړم. وی ما رسول الله مبارک ته وی د الله رسول ابوبکر راغلی دی، اجازت غواړي. وی اجازت هم ورکه او د جنت زیر هم وله ورکه.
اجازت مې ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. وی راننوت نو د کوی دا غاړه داسې کټ شوې وه، هغه کټ غاړه وه، حضور پاک په هغې کې ناستو، ګرمي ده، نو خپې مبارکې په هغه کوی کې یې ځاندې کړي دي. وی ابوبکر راغی خوا کې ورسره ښي طرف ته کېناست او هغه هم خپې په کوی کې یې ځاندې کړې. وی لږ ساعت پس بیا ور وټکېده. وی مې څوک یې؟ وی عمر یم. ټول هغه هم په دغه خوشبویې پسې راغی. وی مې صبر وکړه، اجازت دله غواړم. ورلم حضور پاک ته مې وی الله رسول عمر دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکړه او د جنت زیری م وله ورکړه. وی هغه راغی او د نبی علیہ السلام نه ګس طرف ته کېناسته او هغه هم پنسي اوچتې کړې او خپې یې په هغه کوی کې ورښکته کړې. وی بیا ور وډبېده. ورلم څوک یې؟ وی عثمان یم. وی ما وی صبر وکړه اجازت دله غواړم. رسول الله مبارک ته مې عرض وکړه د الله رسول عثمان راغلی دی اجازت غواړي. وی ښه اجازت هم ورکه، د جنت زیری م ورکه او د شهادت زیری م وله ورکه. خو سره د لوی تکلیف نه ګوره، شهادت به ورته رسېږي او لوی تکلیف آزمایش به م ورسره وي. وی زه ورلم. وی ما وی چې نبی علیہ السلام مبارک تعالی زیری م درکوي د جنت او د شهادت زیرم درکوي، خو سره د تکلیف نه. وی الله المستعان. وی په دغه تکلیف کې به د الله نه امداد غواړم. وی هغه کومه کټ غاړه چې وه هغې کې دي درې واړه کېناستل، نبی علیہ السلام مبارک او حضرت ابوبکر او حضرت عمر، نور ځای پکې نو حضرت عثمان ورته مخامخ د کوي په دې غاړه کېناست. د حدیث دا راوي وی ما ردې یو تعبیر وویسته. وی ماوی چې نبی علیہ السلام او ابوبکر او عمر به درې واړه په یو ځای کې ښخېږي، ځکه یو کنده کې درې واړه د کوي په غاړه کېناستل او عمر او حضرت عثمان چې دی دی ورته مخامخ کېناسته. نو معلومیږي دا چې دی به ورته مخامخ د بقي په مقبره کې ښخېږي. واقعي همغسې وشوه. دا د عثمان لوی منقبت. یو موقع کې حضور پاک مبارک ناست دی، حضرت عثمان ابو بکر راغی، ادوی هغه سه ډډه والده او د خپې مبارک اعلان د ښکاره دي. بیا حضرت عمر راغی، حضور پاک مبارک هغه سه ډډه والی وه او اعلان د خپې ښکاره دي. دې کې حضرت عثمان رضی الله عنه راغی، چې راغی نبی علیہ السلام زر کېناست، ډډه ختمه کړه رانیغ شو او خپې مبارک یې پټې کړې. حضرت عمر خو لږ جذباتي و، وی د الله رسول ابو بکر راغی زر عالم او تاسو ډډه والی وه او کېنناسته او خپې م پټې نه کړې، او چې عثمان راغی نو کېناسته او خپې م پټې کړې. څه چل دی؟ وی عمره وی د هغه چا نه ولې حیا ونه کړم چې د اسمان فرشتې م ترې حیا کوي. د تبوک غزا وه، سامان کم او جنگ خطرناک و، د ډېر لوی بادشاه سره جنگ و او ډېر لوی سفر م او ګرمي م وه. حضور پاک د هغې دپاره صحابو نه مدد وغوښته چې دې کې مدد وکړي. حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ، د نیم لښکر مکمل انتظام یې وکړ، بلا اسونه اوښان او نقد پیسې او سره د کتو او سره د پړو او داسې پیسې راوړې لاس کې مخکې وغورځولې. رسول الله مبارک وی نن نه پس عثمان چې څه کوي نو کوي دی، دته به څه نقصان نه رسېږي، څه چې خوښی کوي دی بس، ته به ضرر نه رسوي. ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا، نن ورځ نه پس چې عثمان څه کوي نو کوي دی، نقصان به ورته نه رسېږي. او حقیقت ته جناب دې غریب سره ډېر انتهایی ظلم باغیانو بیا کړی دی. باغیانو ورپسې خلک راوچت کړل، لسنیم کاله تقریبا بادشاهي یې کړې ده، خلافت یې کړې ده، او داسې معمولي ټکي رانیولي او دا چل یې کړی دې کړي، خلک یې ورپسې راوچت کړل او د کور نه ګیر چاپېره محاصره وکړه. دی ورته راوچت شو، په دیوال د پاسه راوچت شو. وی خلک یو تپوس ته نه کو، وی تاسو ته پته ده چې د پیغمبر علیه السلام جومات تنګ و، ځمکه تنګه شوه، نو زه عثمان ما په خپل ذاتي پیسو جومات له ځمکه واخېسته او جومات مې کولاو کړ. وی بالکل دا منو. وی ښه، وی دا منه چې په مدینه منوره کې رسول الله مبارک هجرت وکړه نو خوږې به نه وې، د یهودي کوي
هغه نه به مونږ اوبه راوړې، نو کله به یې راکولې او کله نه. نو حضور پاک وفرمایل وی څوک به دا کوي والی مسلمان ته به وقف کی، الله به ردې بدل په جنت کې ولا کوي ورکي. وی هغه کوي ما واغشته او ما مسلمان ته وقف کا. وی او دا منو. وی ښه چې کوم جومات له ځمکه ما غشتې ده، نن تاسو هغه جومات کې ما مانځه ته نه پرېږدئ. او کم کوي چې د نبی علیه السلام او صحابو دپاره ما واغشته، نو ظالمانو نن د هغه کوي بم نه راکوئ، ترخې بس کم. چا ورته وی بس ته استعفا ورکړه د خلافت نه. وی ما ته خپل پیغمبر خپل محبوب یو وصیت کړی دی، هغه نه ابه پوره کوم. ای راته ویلو چې طاله به الله یو کمیس درکوي، او که اده نه خلک وباسي نو ګورې په خپله به یې نه وباسي. د قرآن شریف د پاسه د قرآن شریف تلاوت یې کو لګیا دی، او باغیان ور واوړېدل او غزارونه یې پکړل، د قرآن د پاسه شهید کړ. او بیبي یې پکې دفاع کوله، د هغې خوارې ګوتې هم پکې پرې شوې. هغه حضرت عثمان رضی الله عنه چې دومره لوی منقبتونه دي او د جنت یو ځل نه څو ځله ورته زیری ورکړی شوی دی، یو ځل نه څو ځله. یو صحابي وی حضور پاک مبارک یو ځل وفرمایل چې یو وخت به راځي او دا مخامخ سړی چې دی وی ګوتې داسې ونیوله، ده ته به تکلیف رسیږي، خو د هغه تکلیف سره به دی جنت ته ځي. وی ما ورمنډه کړې، وی چې مې وکتل عثمانو، نو وی ما ولګه دا خبر یقیني کوم، نو دا مخ مې ولا پیغمبر علیه السلام ته مخامخ کا چې صاحب دا یادې، وی هم دې یادو. هغه عثمان رضی الله عنه چې به قبر ته کېناسته او به جړل، دومره به او جړل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. قبر ته به کېناست، زمونږ به څه حالي، دومره به وجلل چې ګیره به په اوښکو لمده شوه. چا ته تپوس وکړ تذکر الجنة والنار فلا تبکي، د جنت او د دوزخ ذکر کېږي نه جاړئ، او چې قبر ته کښېنې نو جاړئ. او ورته څه وایي؟ وی ما د خپل محبوب پیغمبر نه اورېدلی دي چې قبر د جنت د آخرت د منزلونو نه لومبې منزل دی. که چرته د انسان دپاره دا قبر ښه شو، وروستو به ردې نه ښي، او که دا ولا خطرناک شو او دا ورله سخت شو، وروستو به ردې نه هم سختي بیا. چې قبر ته کښېنم او تیارې ته وګورم او ځان لوالي ته وګورم، واقعي توره تیاره ده د مارونو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته چې دا قبر روزانه آواز کوي، اے انسانه ته آواز نه اورې خو د مولا په ژبه اورې، د پیغمبر په ژبه درته رارسېږي. اے انسانه د تیارې کوټې مه ګورې، چې راځي ځان سره د ایمان رڼا به راوړې. نه پکې بجلي شته، نه ورکې راډ شته چې ځان ته ولګې، او نه درته جرنیټر شته چې په قبر کې ولګې او تا ته رڼا شي. تکه توره تیاره په منونو خوره در باندې د پاسه، یو مخ د یو دیوال ته دی، شا د بل دیوال ته ده، خپې د بل دیوال ته دی، او سر د بل دیوال ته دی، او خورو کې پروت نازک بدن. هغه نازک بدن چې دنیا کې خلک څونه د خپل وجود حفاظت کوي، قسم قسم ملهمونه په خلک پورې کوي، او د ګرمۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، د یخنۍ نه ساتي چې وجود می خراب نشي، نکریزې پورې کوي، وسلنې پې پورې کوي، جامې اخلي د موسم مطابق. دا جامې اچوم دا به زما د نور د تو نه ساتي، او دا به اچوم دا به مې د یخنۍ نه ساتي، او ایر کنډیشن ځان ته لګوه، او سی به د خوراک انتظام ولې چې وجود می خراب نشي، بدن می خراب نشي. دا هر څه پاتې، او قبر کې سړی هغه نازک بدن د انسان ښکلی وجود چې احسن تقویم سره الله تعبیر کړی دی، ښکلی وجود دا لال خاورو کې پرېوته. رڼا پکې شته؟ وایه نشته، تیاره ده. د ایمان رڼا ځان سره راوړه، وي د تیارې کندې مه ګورې. اے انسانه زه د مارانو لړمانانو د چینجو جال یم، چې راځې نو ځان سره به دارو راوړې ده دی. که دارو دې راوړل د چینجي به نی بیا، که د مار او د لړم دارو دې راوړل نیب نه بی. خو ګورې که دارو دې راوړل ځان سره د نیک عمل په شکل کې، نو ما کې ډېر لوی ماران دي، ما کې ډېر لوی چینجي دي، ډېر لوی چینجي دي په ما کې، او ما کې ډېر لوی غټ غټ خاماران او لړمانان دي. ګورې بیا به څه کې؟
دا زما خبره نه درونو، دا د رسول الله مبارک خبره ده. جبه زما را دی د تاورو او درې مواز څه کوي. دنیا کې خو کمار دی ولیده او به تخته، لړم دی او به تخته، چنګي دی او به تخته، یا جارو یا لرګې براواله مړه به کې، یا دارو براواله نو قبر کې څه کې تختې دې شي ته نه لرګې شته چې پاغي دا ملړم مړ کې نه. او الله دې دا جهنم دا مار نه وساتي، دا خیرت دا مار نه دې مل وساتي، دا قبر دا مار نه دې مل وساتي. حضور پاک مبارک فرمایي کم از کم اویا ماران په سړی په قبر کې مقرر دي. اویا ماران 2 ټکه به ورکوي، یو په سر او یو په لکې، او دونه خطرناک زهري دي. وی که دغه مار په دنیا کې پوکې و، په دنیا کې دا شنه بوټي به اوچ شي. نو حال دا هغه انسان بسی چې شپه ورځ په دغه ټکونه چلیږي. الله دې مساتي. د دنیا د معمولی غوندې خوشاله زمونږ د آخرت نه ایر کړی دی. دنیا کې مونږ په دا مزو چرچو سر یو معمولی مزې چرچې دي، دومره شی نه دی. او آخرت زمونږ نه ایر دی، قبر ایر دی زمونږ، مسته کې پراته یو قسم دی. آخرت ایر، قبر ایر، لوی سفر زمونږ په سر را روان دی، هغې ته زمونږ ډېر څه توجه نشته. او پته راته دروازې 2-3 هفته کې 2-3 میاشت کې 2-3 مونږ په دا خپل وګوړو په مقبرې ته او قبر ته سپارو، او هغه خپل پلار سپارو، نیکه سپارو، ښځه سپارو، رور سپارو، بچې دام یوړل، دوستان هم یوړل، همدغه تیارو کې هم سملول. اوس رسول الله مبارک خو دروغ نه وایي. بعض سپیره خلک دي هغې د کافرو آلی کار دي، هغې وایي د قبر عذاب نشته وایي. داسې قوم شته دی. حضور پاک څه وایي؟ شته دی عذاب. عذاب د قبر حق دی. ګورئ د فرعون متعلق وی النار یعرضون علیها غدوا وعشیا. فرعونیانو متعلق وی سار او ماښام به په اور پې بلیږي. دا د قبر عذاب دی. وروسته د قیامت هغه نه دی. ګورئ هغه وایي یوم القیامت ادخلوا څنګه دی آل فرعون اشد العذاب. هغه بیل دی. دا د قبر عذاب دی. زمارونو وی زه د چینجو مارانو لړمانانو کوټیم چې راځي د نیک عمل دارو راوړه، او زه د وحدت د یوازیوالي کوټیم. ګورې ما څه کې څوک ملګري به دي نه چې راځي ماله. سړی په سفر دي ملګري به سړی که نه په مقبره کې هسې شپې سړی یاري، او چې بیا د خاورو لاندې ملګري به دي نه، یو تنها به ځان سره د عمل ملګري راوله. ګورې دا د حضور پاک مبارک وینا درو. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت عثمان رضی الله عنه وایي چې یریږم ځکه چې دغه خبرې راته یادېږي. یوازې به پکې پروت دی، چینجي شته، خاماران شته، لړمانان شته، او تیاره پکې ده. یریږم او چې په سړي یاره راشي هغه د جنت زیري بیا یېري، خوشحالي بیا یېره شي. زمارونو دا حقیقت دی. ګورئ ډېر خطرناک عذاب دی. الله دې مساتي. دی وجود ته دیم دی او دی روح نام دی. ګورئ د انسان په دی وجود کې 2 څیزونه دي، یو روح دی یو بدن دی. دلته بدن ښکاري، روح نه ښکاري. روح شته، عذاب دواړو له دی. وایي د قیامت پر ورځ حضور ابن عباس رضی الله عنه حدیث دی چې د قیامت پر ورځ به دا روح او بدن یو بل سره په جګړه. دا بدن به دی روح ته وایي وی مال عذاب وی تا دا روانې په ما کړی دی، که تا ما ته نه وی چې دا ګناه مه کوه ما به نه کوله نو تاله به عذاب ملاوي. دې بدن او دې روح ته به وایي یو تپوس ته نه کوم، وی یو ړوند دی او یو شل دی. دا فرشته به ورته وایي. او باغ دی په هغې کې خشته خشته میوې دي، د ړوند نظر نه لګي چې راوي شو کوي، او د شل ورته لاس ته رسي چې راوي شو کوي. وی د شل دی ړوند ته وایي چې هلکه داسې وکړه چې ته ټیټ شه چې زه دې په اوږو د پاسه سور شم. نو زه به درته وایم چې داسې لاړ شه داسې لاړ شه، نو زه به اوچت شم دا میوې به روشو کوم. ډېره ښه ده. نو هغه ړوند نابینا ورته ټیټ شي او دا شل یې په د اوږو د پاسه سور شي. د شل خو خپې نشته، سترګې خو یې شته. دې ړوند ته وایي داسې نیغ ده، نو ځي ښي طرف ته تاو شه، ګس طرف ته تاو شه، په باغ وردن نه دلته اوس ودرېږه، دا ونه ده. نو هغه شل خو خپې نشته، په ړوند د پاسه ناست دی، میوې روشو کوي، جولی ډکه کړي. نو یې وایه دې کې مجرم کم یو شو. فرشته ورته وایي څوک مجرم؟
هغه روح او بدن ورته وی دواړه مجرمان دي. ړوند په دې مجرم دی چې دا شل یې ولې هغه مې اوته اوچت کا، او شل په دې مجرم دی چې شوکه ده کړې ده دی ولې وګي ته وخته پر دې مې را شوکې. وی دغه رنګې د روح مثال د دغه شل دی چې د انسان په بدن کې پروت دی، او د بدن مثال د هغه ړوند دی چې هغه د روح ګرځي. وی چې دواړه مجرمان دي، نو روح هم مجرم بدن هم مجرم، دواړو ته سزا به ملاویږي. روح به په سجین کې پروتي، الله دې مساتي، او بدن په قبر کې پروت دی. د دې روح او د دې بدن یو بل سره کنیکشن دی، پوره تعلق دی. لکه نور ته ګوره، نور په څومره لرې دی، د ځمکې سره نسبت شته که نشته؟ مونږ چې دلته کې جامه لمده شو، خو مونږ یې په دا ځمکه واچو اوچېږي، نو نور خو څو کروړه اربونه میله لرې دی، اربونه میله لرې دی. ته وایې نه نه نه، دې بدن ته هغه د ځمکې ته هغه تو را رسېږي، دی هغه تو دی. دقه رجې دا روح په سجین کې پروت دی، او دا بدن که خورې خورې دی او که ذرې ذرې دی، الله نه پټ دی؟ جواب راک نه، هغې ته هغه اثر را رسېږي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله مړی په قبر کې کېښودلی شي، فرشتې وله راشي. بدعمل انسان نه چې کومې فرشتې راځي، نکیر او منکر وته وایي، دنه تپوس کوي من ربک، رب دې څوک دی؟ دی وی ربي الله، رب زما الله دی. چې څوک ډېر نیکي د الله صفتونه وکړي، هغه الله چې اسمانې پیدا کړي دي، ځمکه پیدا کړي ده، نهرونه پیدا کړي دي، ښکلې ښکلې خبرې وکړي. ما دینو که دین دې څه دی؟ دین زما اسلام دی. نبی دې څوک دی؟ پیغمبر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی. او بعض علماء وی چې دا حجاب دا پردې به لرې شي، او دی به په قبر کې نبی علیہ السلام وویني. تپوس به دې وکړي دا څوک دی؟ نو د مسلمانانو خو د علماونو اورېدلي دي که نه؟ وی دا چې دا تپوس چې چا کېږي به پیغمبر وي، وی دا زمونږ پیغمبر دی. جاءنا بالبینات، مونږ ته ډېر ښکلې ښکلې واضحه احکامات راوړي دي، خشته خشته معجزو سره راغلي دي. فتبع، مونږ اتباع کړې ده، مونږ ته نیغه لار ښودلې ده. بیبي رابعه بصریه ډېره نیکه بیبي تېره شوې ده، ډېره زیاته نیکه بیبي. وایي چې هغه څنګه مړه شوه او په قبر کې کېښودلې شوه، چا په خوب کې ولیده. وی سوال جواب دی څنګه و؟ وی فرشتې راغلې، وی ما ته وی چې رب دې څوک دی؟ وی ما ورته وی فرشتو ته چې د کوم ځای نه راغلی؟ وی هغې راته وی د اسمان نه راغلی. وی ما ورته وی چې ستاسو رب یاد دی که هیر دی؟ وی چې نه زموږ رب خو یاد دی. وی ما وی چې ښه تاسو هغه اسمان نه راغلی چې څومره لرې دی، او ستاسو نه خپل رب هیر نه دی، نو زه خو د یو نیم ګز خاورې لاندې رالم، ما نه به څنګه هیر شي؟ یو نیم ګز لاندې رالم ځمکې نه، تاسو دونه لرې اسمان نه راځئ، تاسو نه هیر نه دی، او یو نیم ګز فاصله کې به ما نه رب هیر شي؟ ما د خپل رب یاد دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا حضور پاک نے تپوسو کو، وی دا تپوسونه کې د انسان نه په قبر کې کېږي، وی عقل به پځې وی یو، وی حس به پځې وی حواس، سترګې، غوږونه او پوزه دا برابري؟ وی بالکل برابر وی. لیونی خو بنی سړی کنه وی نه، وی بس بیا پروا نشته ان شاء الله چې عقل پځې دی او وجود غوږونه برابر دي، نو موږ نه خپل رب نه ریږي، موږ نه خپل پیغمبر نه ریږي، او موږ نه د خپل دین نوم نه ریږي. ټیک ته کنه چې څوک رب یادوي په دنیا کې الله، د الله نه غیرتي ذات نشته، د خدای نوم به تلته نه هېرېږي. چې څوک خپل خپل پیغمبر په دنیا کې یادوي، نو به ترې څنګه هېر شي؟ او چې څوک د اسلام مطابق ژوند تېروي، اسلام به ترې څنګه هېر شي؟ رونو څوک رب نه یادوي، رب نه یادوي، او د رب نه علاوه نور خلک یادوي، اب بیا یېرېدل. د اسلام مطابق ژوند نه تېروي، د اسلام طریقې یې نه خوښې، نو چې اسلام مطابق ژوند نه تېروي، د اسلام نه دی خوښ، نو قبر کې به څنګه یاد شي؟ او د رسول الله مبارک شکل د هغه طریقې دی نه دی خوښې، او د انګریز طریقه دی خوښه ده، نو بیا تمه مه ساته. یو عالم لیکي چې مکه مکرمه کې یو سړی مړ شو، او هغه مو
د مکې مکرمه په قبرستان کې دفن. جنت البقیع کې د مکې مکرمه قبرستان پاخه قبرونه دي، هغه کې د عملي خخی نو هغه په خپل تاریخ لیکلي چې لیکن په پلان کې تاریخ مړی خخ کدا سره مدینه شریفه مقبرم ده. اخو ډېر زیات مړی کنه په سونو جنازې کېږي، دونه به کم ځای ځای نو هغه سموده پس چې هغې ته پته ولګي چې دا مړی اوس خورې شوي پکې نور خخی نور خخی اسپړي پکې نور خخی. دا د مدینې منورې قبرستان هم دی، د مکې مکرمې قبرستان هم دغسې دی. یو مسلمان مړ شوی وی موږ د مکې مکرمې په قبرستان کې خښ کړ. وی چې خښ هم که نو څه موده پس بیا ډېره موده پس بل مړی خښاو قبر کې، نو خو تا ورته وي چې څه موده پس پکې بل خښئ، چې بل یې خښوئ کې ښځه پرته وه. هغې قبر کې د هغه سړي په ځای باندې ښځه پرته وه. مولانا شمس الحق افغاني رحمه الله د خدای پاک په قبر انوار نازل کی ملکانو جماعت کې دا مې اورېدلي دي، ملکانو جماعت دا مسله هغه کړې یاد ده خبره، او علما هم لیکلي، ما ته یاده ده، ښه مې یاده ده. وی چې هغه وی کتل پکې ښځه پرته ده، ښځه پرته ده. راغې د دې دغه نه تپوس وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. ښځه پرته ده، وی د حج سیزن دی چې کم کسان هلته کې اوس هم چې مقبرې ته ما په خپله لیدلي دي، نو ځکه درته وایم چې مقبرې ته دننه خو هغې په مخصوص وخت کې خلک پرېږدي. سار کې دروازه کولو کې نو خلک ورځي د مکې مکرمې او د مدینې منورې مقبرې ته، او مازدیګر پرېږدي، بل وخت نه پرېږدي. خو چې کوم وخت کې مړي وړي که نه او جنازې سره روان شو نو بیا هر څوک پرېږدي. نو مې دا تماشه کړی ځکه درته وایم. وایي چې مونږ دا قبر کې دا مړي ښخو نو یو سړی داسې و چې هغه وکتل هغه ښځه وپېژنده. وایي دا ښځه خو انګریزه ده، دلته څه کوي د مکې مکرمې په دا مقبره کې؟ خو انګریزه ده، ته خو زه پېژنم، د فرانس انګریزه ده، هغه سړی د فرانس و، ده خو زه پېژنم. عجیبه خبره ده، دا خو د فرانس زموږ ګاونډی د انګریزه ده، ته دلته دې قبر کې څه کوي؟ او دې وی چې هغه موږ پکې کوم مسلمان ښخ کړي دي انشته، لویه پریشانۍ کې پرېوتل، علما او ټول پریشانه دي. دې سړي ته وایي ته یو مهرباني کې چې ته فرانس ته لاړ شې، ته دا مهرباني وکړه چې ته خو هغه ته چې وایې چې دا ښځه انګریزه ده نو ته به هلته کې د هغې نه معلومات وکړې چې دا څنګه انګریزه دلته په مکې مکرمې مقبره کې څه کوي. او دویم به دا وکړي چې قبر به ګورې هلته څوک دې نه پرې یوازې پرېږده پته هسې نه دا دلته راغلی دا سړی هلته نه تللی. دا سړی چې څنګه لاړه هغه ګاونډي نه تپوس وکړ، ورته ویې ستاسو هغه ښځه کوم ځای مړه شوې ده؟ وی یوه مړه ده. کوم ځای دې ښخه کړه؟ پلانکي ځای کې مونږ ښخه کړې ده، انګریزان په یو خپله طریقه ښخوي. وی دا په کوم دین مړه ده؟ وی دا د اسلام په دین مسلمانه مړه ده. ولې خو انګریزه وه که نه؟ وی بانګ یو ځل واورېدم، ملا جومات کې لګیا دی، الله اکبر وی بانګ وی چې بانګ یې واورېده. چا نه تپوس وکړه چې دا ملا صاحب څه وایي؟ وی دی وایي چې الله اکبر الله لوی دی، الله اکبر الله لوی دی. یاره واقعي الله دا دومره کائنات چې پیدا کړي دي او دا دومره ځمکې پیدا کړې ده، نو چې دا خدای څه پیدا کړي دا دومره عظیم دی، نو چې پیدا کوونکي به څومره لوی وي. اشهد ان لا اله الا الله، د دې څه معنا ده چې دا بانګي وایي؟ وی دا مان چې د ګوي کوم چې الله یو دی. یاره واقعي په بادشاه کې هم چې دوه بادشاهان شي نو نظام نه چلېږي، نو که خدایان دوه شي نو دا نظام به څنګه وچلېږي؟ ټیک وایي اشهد ان محمد رسول الله. د دې څه مطلب؟ وی دا دی وی چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی. وی رښتیا خبره ده، دا خدا چې مونږ ته د هر چا یو استازي وي چې خلکو ته یې لیږي، نو څه بده نه ده که هغه یو استازي مونږ ته رالیږلي. د هغې بانک په وجه هغې ښځې کلمه وي مسلمانه شو، ای مسلمانه شو مړه شوه دفن هم کړه. ښه یاره ودرې که داسې ته څنګه تپوسونه کې؟ وی هغه ښځه ګاونډی ما د مکې مکرمې قبرستان کې لیدلې ده،
چې قبر اوکنه او خخې که هغه مسلمان هلته د فرانس په مقبره کې پروت دی، دلته راغلی ده، دا هلته تللی ده، فرانس مقبره کې پروت دی. وی خبره ټیک ده، وی ښځه د فرانس د مسلمانه ده، بې شک دی کې خو شک نشته، او ستاسو مسلمان دلته راغلی دی. ښځې نه یې وله تپوس وکړ، واره مسلمانه. وی دا سړی کافر مړ دی که مسلمان؟ وی نه مسلمان مړ دی. وی ښاغه خو دې نه هلته تللی فرانس ته د انګلینډ د انګریزانو مقبرې ته تللی دی. څه وجه کیدی شي؟ وی یو کار کیدی شي، یو کار کیدی شي دا چې دې به لویه بېودسۍ کې کله مبتلا شو، بیبي له به ورغې د شریعت قانون دا چې سړی ولامبي، شریعت قانون دا دی چې سړی غسل کې ولامبي. وی ده به وی یاره خو د انګریزانو څخه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته، یاره د انګریزانو ساجیبه نظام دی، اړو لمبل پکې نشته، او دا خو ډېر ګران کار دی چې سړی هر وخت لامبي. وی ما به ورته چې خدای ته وګوره دا خبرې مه کوه. وی نه یاره ساجیبه نظام دی چې لمبل پکې نشته. ګوره صرف دی یو ټکي ته یې ښه ویلی دي چې د انګریز څخه قانون دی او څخه نظام دی چې لمبل پکې نشته. نو خدای د مرګ نه پس راونیوه او د هغې په هغه مقبره کې د هغه انګریزانو ورڅاخ کړ، اوچته یې کړ، او چې کوم د الله د نوم تعظیم وکړو کوم ځای لی راوړو؟ د مکې مکرمې قبرستان لی راوړو. جناب چې دین د اسلام وګرځو او حضور پاک د خپل پیغمبر وګڼه، د نبي علیه السلام طریقې سره به ژوند تېری، داسې نه که نه؟ او د اسلام لاندې به ژوند تېری. او که نه ته وې نه مړه د انګریزانو دا شکل خو ښایسته دی، جامع څونه مزېداره ده، او دا طریقې څونه ښایسته دي، خوراک یې څنګه د ولاړې مزېدار دی، او دا موتیا دی چې دا په ولاړه کوي، او دا نیم پرتوګ او کوناټي ولړي دا څونه مزېدار دي. نو چې دین دې هغه خوښ که یقین مه ساته، بیا ګورې قبر نه پس دې پته نه لګي که دې نه دې واخلي او هغه بوش سره دې په قبرستان کې کېږي. الله نه لرې ده که نږدې ده؟ الله کولی شي که نه شي؟ قبر کې فرشتو اوچتې کې دا هغه شیخ واخو یو امریکې مقبره کې ښخ کې، د انګلینډ د لندن هغه کافرو د هغه مقبره کې منځ کې هلته کې ښخ کې، فرانس ته یو څه هلته کې، روس ته یو څه هلته کې په مقبره کې ښخ کې. الله دې رحم وکړي. مسلمانانو زړه کې د خدای یره پیدا کې، الله ډېر لوی ذات دی، او چې نه د الله نوم اخلي، د رسول الله مبارک نوم اخلي، او اسلام ته دین وی او مذهب ورته وی، د هغې لاندې ژوند تېری. الله غیرتي بادشاه دی چې ته د خدای نوم په عجبه په مینه الله 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 لا اله الا الله. نو خدای به قبر کې د نه څنګه یېر کړي؟ امید ساته، یاد به یې درته انشاءالله چې د پیغمبر درود وی اللهم صلی، نو تا نه به قبر کې د پیغمبر نوم نه یېرېږي. ته د اسلام مطابق خپل ژوند تېری، د شریعت مطابق ژوند تېری. نو الله ډېر غیرتي بادشاه دی. حضرت عمر وایي که نه، وایي ده چې وي دماغ هم روغ دي او سترګې او غوږونه او لاس او خپې هم جوړ دي. وایي یاره نشته، وي راکاږو به سره. او رابعه بصریه ورته څه وایي؟ وایي ته اسمان نه رالې، تا نه خدای هېر نه دی. فرشتې ته وایي وایي زه خو یو نیم ګز خاورې نه لاندې لاړم، نو ما نه به خپل رب هېر شي. نو انشاءالله زموږ نه به خپل رب نه هېرېږي که خیر، او نه به رانه خپل پیغمبر هېرېږي، او نه به رانه خپل دین هېرېږي. انشاءالله زموږ ژوند الحمدلله د مسلمانۍ او د اسلام لاندې دی. او چې کوم کافر دی هغه نه تپوس وکړئ من ربک، هی لا ادري، نه پوهېږم. پیغمبر دې څوک دی؟ هی لا ادري، نه پوهېږم. ګورې په آخرت کې به سړی دروغ وي، قبر کې نه شي ویل. دین دې څه دی؟ هی لا ادري، نه پوهېږم. فرشته به ورته لا دریته ولا تلیته. ظالم نه د عقل نه کار اخیستلی دی، په عقل به دې الله معلوم کړی، او نه دې د چا تابعداري کړې ده، نه دې څه لوستل کړي دي، نه دې د چا اتباع تابعداري کړې ده. فیضرب بمطارق من حدید، رسول الله مبارک فرمایي د اوسپنو په سټکو به ووایي، او یو غزار چې وله ورکړي او دې چغه ووایي، نو دا به مشرق نه مغربه پورې دا حیوانات هم دا چغه وري، سوا د انسانانو د پیریانو نه چغه به وباسي، او دا قبر پې راجوخ شي. په نیک عمل هم راجوختېږي. ګورې خو هغه له داسې زور ورکوي لکه بچې چې مور په غېږ کې داسې ځان ته رانږدې کړي او زور وله ورکړي. وی لږ نور زور هم راکړه، سر مې خوږېږي. وی د ځنکدن دا تکلیف والم دې قبر ته وی لږ نور زور هم راله راکړه. او چې بدعمل انسان باندې راجوخ شي، رسول الله مبارک فرمایي پخته یې په یو بل کې نه باسي، او د سر دا نوکانې دا ویښتې د سر د خپو د ګوتو له ورسي. دا د قبر عذاب دی، الله دې مساتي. دا قبر ورته وي دې نیک عمله ته، دوی ته زما په شا ګرځېدې،
او زما ته په ټول انسانانو کې محبوب وې، اوس ما ته وسپارلی شوې، ګوره څه در سره کوم. دا قبر ورته وایي. نو فراخه شي، ورته دومره فراخه لکه سترګو نظر چې لګېږي. او چې بدعمل انساني وی ته د ما په شا روان وې، په ما دې ګناهونه کول او ما ډېر بدي شوې او نن ما ته وسپارلی شوې، تکله شه، اوس څه در سره کومه. وی پرې راجوخ شو، نو پختی په پښتو کې وردن نه کي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. څوک وایي؟ حضور پاک وایي. دا خطرناک منظر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی القبر روضة من ریاض الجنہ. وی دا چا دا پارا قبر دا جنت دا باغچه ده، او دا چا دا پارا حفرتون کند دا من حفر النیران دا جہنم دا کندونا. او چې کم نیک عمله پکې ورخښ شي نو آواز کوي، وی دته د جنت یو بستره پکې خوره کې، د جنت نه ورته سوړه کولو کې خوشبویي به راځي او هغه تازګي به ورته راځي. او چې بدعمله پکې پروزي وی د اور بستره ورته واچوي او د جهنم نه کړکۍ ورته کولو کې چې هغه ته بدبویي ورباندې راځي. زما وروڼو دا د قبر ژوند دی. نو ځنکدن مرګ حق دی بېشک. د قبر عذاب او د قبر خوشحالی، د مسلمان د پاره خوشحالی او د بدعمل د پاره عذاب، دا بالکل حق او ثابت دی. مسلمان به څه کوي؟ مسلمان به د عمل زر قبر ته وړي، اشاره به نه. د شریعت حکم ګورې دا دی. حضور پاک فرمایي وی چې سړی مړ شو زر یې وړی، وی که بدعمله دی نو زر یې یوسه چې خلاص شي ته، زر یې یوسه چې ته خلاص شي. او که نیک عمله دی نو جنت ته ځي، زر یې وله ور ورسوه، زر به ښخی. زمونږ خلک ډېر زیات اکثر سار مړ شي او بله ورځ یې ښخوي. داسې نه دي پکار. بس چې څونه وخت کې قبر تیارېږي نو بس هغه مره انتظار وکړې او مړې ښخول پکار دي. غسل د مسلمان په مسلمان پکار دی چې خپل نږدې رشته دار وله غسل ورکړي، او بیا جنازه چې وړي نو په ډېر درونچاقو به یې نه وړي، په طریقه به یې وړي. او بیا د مسلمان په مسلمان چې کوم حقونه دي نو یو حق پکې جنازه ده. ګورې مونږ خلک جنازو لم په بدل دو، هلکه زه مې جنازه کړې ده نو کوم وله، او ده نه ده کړې نه ده کومه، او ده مې قبر له تللی دی، د قبر قانون دی نه دی تللی نه قانون. دا خبرې مه کوې نو چې وسې کېږي دا چا جنازې له ده، تا له راغلی دی او که نه. یو سړي ده چا جنازه کړې، یو ښځې جنازه کړې وه، سړی غریب و، محتاج و، بچی محتاج و. وی وی چې یاره داسې کار دی د چا نه بغلا کومه، خو دا چې کوم مړ م نن ښخ که مالدار غوندې مړی دی، کفن م اعلی دی، دا قبر به وکنم، دا کفن به روباسم، خرڅ به یې کم، دا هم ډېر شی دی. د شپې لار چارې بیلچې واخېسته او هغه د زنانه قبر یې وکنم، څنګه قبر وکنو او د لحد تبه ماته کړه او هغه دغه ترې راکاږي کفن، وی هغه زنانه ورته کېناسته په قبر کې، ورته وایي چې عجیبه ره جنتي له جنتي نه جامې وباسي، جنتي له جنتي نه جامې وباسي. دی ورته وایي وی څنګه ته څنګه جنتي او زه څنګه جنتي یم؟ وی زه خو ګناهګاره ښځه وم، خو تاسو په ما جنازه وکړه، زما سفارش م وکړه، نو ستاسو د جنازې د وجې د الله جنتي کړم. او چې زه جنتي شوم نو تاسو په ما جنازه وکړه، زما د وجې تاسو م خدای وبخلی. دا حقیقت دی. د مرده د نیک مرده په جنازه چې نیک سړی وي یا عالم وي، ورته د هغه جنازه وکړي، د هغې د برکت نه جمدو ته الله فایده ورکوي، او د جمدو د سفارش نه الله دې مړي ته فایده ورکوي. ورونو مرګ هم یقیني دی، زمونږ په ایمان دی، او د ایمان د مرګ خبره مې تېره جمعه درته کړې وه. او قبر هم یقیني دی، او د قبر عذاب او د قبر خوشحالۍ هم حقي دي. دعا کوي چې خدای پاک مونږ د قبر د عذاب نه وساتي، الله مونږ د قبر د عذاب نه وساتي. یا الله مونږ په قبر کې چې کوم سوال جوابونه دي په هغې کې هم خدایه ټیک کړې، او مونږ نه خدایه د خپل نوم په ژوند هم مه یېرې او په مرګ هم رانه مه یېرې. د خپل حبیب نوم او د اسلام نوم خدای په ژوند هم زمونږ نصیب کړي او په مرګ هم زمونږ نصیب کړي. خدای که څوک مریضان دي ته ولله شفا ورکړي، که څوک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي. زمونږ مولانا فضل قادر صاحب هغه ته دعا وکړئ، الله تعالی مغفرت نصیب کړي، دغه لوی سفر الله د راحت وکړي. او دغه زمونږ دیدار آباد کې هغه هغه ورځ دغه صالح تبر وفات و، هغې ته هم دعا کوي چې الله یې وبخي. دا محمد عمر کاکا هغه زوی وفات و سردار، هغې ته هم دعا کوي چې خدای وبخي. سابق صاحب د رضاړو وفات شوی و، دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي. زمونږ مشر
نو که څوک مردگان وفات دي پروردګار د ټولو مردگانو مغفرت نصیب کړي. د قبر زندګۍ چې زمونږ او ستاسو څومره مشران وفات دي الله قبر کې ورته رڼاګانې کړي، د قبر تیارې ورته په رڼا بدلې کړي، مونږ د دنیا او د آخرت د غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي، مریضانو لم شفا ورکړي او د حیا او د پردې ژوند نصیب کړي. اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله.